کتونکو ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره خپل امداد جاري ساتلی دی. رمضان المبارک دی او چېرې ستاسو مرستې راسره وي انشاءالله داسې زنانه به مستفید کېږي چونکې موږ نن ورځ کې چې کوم دی 2 سټیپه داسې هغې کې اوړه ورکړله، کجورې م ورکړلې او ورسره چې کوم دی نو پیکوړه م ورکړل، 3 څیزونه. بیا پکې داسې زنانه راغلې چې هغوی ته موږ صرف د روجو سلسله چې ده نو روجې د ځان سره یوړي چونکې دا روجې دا صدقه ده، دې کې مالدار غریب هر سړی وړی شي، دې کې دا خبرې نشته چې یاره دا موږ په چا باندې داسې په ویډیو په دغه کوو. دا د کلونو داسې روانه ده، خو مسله دا ده چې دا یو ویډیو نیمه د خلکو نظره تېره شوه نو هر سړي ته صرف چاولې دا کېږي چې لږې چاولې ورکوي او به دا قیصه ده. اوس دې کې داسې زنانه راغلې چې لکه د دې بچې خبره به اورو. بچې خپل فریاد وکړه دې کتونکو ته. یاره جی موږ 6 خویندې وو، پلار مې مړ دی، مور مې ګردو بیماره ده او یو مې ورور دی، 6 خویندې یو. هېڅ دغه م نه کېږي، نه راکه د وړو درک نه لګي، نه راکه د وړو لګي، نه راکه چینو، هېڅ هم راکه نه لګي. موږ ټولې وړې وړې خویندې مې دي او زه لګیا یم پرتو غاښونه کوم د خپلو خویندو د ورور دپاره خو مور دپاره. موږ کره هېڅ هم نه زما وړې خویندې موږ باندې بینونه دار سره راځي، موږ هېڅ هم نه شو کولی. موږ غونډ روژه ماته او پېشمنۍ موږ داسې د اوبو دغه سره ماتو. زموږ هېڅ دغه نه کېږي، دقه شان زموږ خویندې وړې وړې خویندې مې دي، هغوی راته ژاړي او پرتو غاښونه کله وکړو کله ونکړو، کله رانه خرڅ شي کله رانه خرڅ هم نه شي او دقه شان کې دې هېڅ هم دغه درک راکره نه لګي. دا ته ووایه چې ستاسو والد صاحب کله وفات شوي؟ دغه خو ډېر وخت وشو یاره جي، 7 کال یې روان دی. مور مې دقه شان ګردو بیمار ده، اپریشنونه مله وکړه، دنیا هر څه بې قرضونه هر څه د خلکو نه وکړل خو څوک هم چاله نه ورکوي. دا ځای ورته چا وښوده؟ یاره جي زمونږ څوک لرې ګاونډیان وو، هغوی راته په خپله یې رالو. مونږ وایو ستاسو سره د وسه کېږي هر څه راته راکړې نو خیر د مونږ به پرې دا روژه ماتې ارسو. پرون روژه ماتې کې هم څه وو؟ هېڅ هم نو یاره جي مونږ اوبو سره روژه ماته کړه. رښتیا وایه غورې دا روژه رښتیا وایو جي، د بېشمني کې به صرف لږ شان ګاونډیانو نه م روټۍ راواخېسته او مور مې مونږ هغه وخوړه. ګرانو کتونکو اړه مې وایي چې ډېر څه ولې ورکړو. دا خو ځان سره کجورې نیسه، دا ځان سره اوړو نیسه، دا اوړو اوړو سیسټم د دې خوښه ده. د دې ښه تاسو زما خاوند ګلکار سره کار کوي او قوازي نه راپروت دی، خپې هوک شوې ده او په کټ کې پروت دی. صحیح. مور دې دې خواره شه مور ستاسو بچي دي؟ زما 5 لوریانې دي او 2 څومره وخت نظامه دلته راځي؟ دا مې پروس کال راغلوم او اوس سخت بیا رالم، دا مې 3مه پیره ده. تاسو جي؟ زه خو پروس کال هم راغلی یم، د خاوند مې وفات شوي ده، 3 کال دی او 5 مې جنکې دي او 3 مې هلکان دي، خو واړه دي، د ګټې وټې م څوک نشته دی. اوس راکړه نه د غوړو درک لګي او نه راکړه د وړو لګي. دلته رالم ما یې که زه دوی راله څه راکړه نو ماښام له ورپې ځان له روژه ماتې وو او خاوند مې مړ دی، هغه دا 3 کال دی، تور خان باندې وفات شوی. زه به صرف اوړه درکوم اوس ښه؟ به دونه څه راکړې چې ماښام له خو څه چې څه خو یوسې دې ځای نه چې خالي لاس لاړ نه شي دا دې ته ښه تاسو دي. زمونږ ماشومان بچي د خاوند هم وفات شوی دی نو مونږ هم وایو چې الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي، که دونه څه هم دا د هم راسره وکړو نو زمونږ به پرې کار وشي. دا ونیسه ښه، دا ونیسه، تاسو ونیسه، دا تاسو ونیسه، دا ته ونیسه. ګرانو کتونکو دغه د ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن کار دی. ویډیو کول مطلب دا دی چې هغه خلکو ته پته ولګي، څوک چې امدادونه کوي چې زموږ دا پیسې په ښه ځای کې ولګي، هغوی په خپله راتلی شي، دې زنانو له په خپل لاس باندې څه ورکولی شي. یعنې د دې یوې زنانه د دې بچې دا قیصه چې 6 خویندې، یو ورور، پلار وفات، پرتو غاښونه ګنډي، په هغې باندې ژوند تېروي. دا ډېر څه حقداره ده خو موږ ورله دغه لږ څه ورکړل په وړو کې د مالګې برابر. انشاءالله بل ځل چې بیا راشي صحیح قسمت کې بیا به ورکو، بیا به ورکو، په خپلو دعاګانو کې بیا ساتي. کتونکو دا زنانه چې کومه ده د دې 7 لوریانې دي ښه، په 7 کې 3 لوریانې معذوره دي، سړی نشته، دا امسا وسرې ده، په بازار کې ګرځي خو چا څه ورکړل. ما باقاعده د دوی د کور ویډیو کړې ده، د 8 کالو نه دلته کې راځي او باقاعده د اختر کپړې پیزار څو اختره مسلسل ما د مورکۍ له اغوستې دي. دا ما پریکټیکلي چې دا د 7 لوریانو سره ژوند څنګه تېرېده سره مورې؟ زوی بس دغه شان چې کسر سره کلیان ور په جړای بیا مې هسپتال ته بوتلی نو
هغه بیماره لور مې جټکه پرې راغلې وه یو د وینې بیماره ده څه به وکړم واړه یو زه خپله ناجوړه یم شوګر مې ډېر دی سابندي مې ده د سینې تکلیف راته څوک هم دی بچو سره ډېره خریانه درې پکې معذوره دي درې معذوره یا دوه خو ګرځېدي نه چې کټ کې پرتې دي دغه یو بل په لاس باندې معذوره ستا وروڼه خویندې خپل خپلوان هېڅوک مې نشته بغیر د الله پاک نه او دغه بازار ته روزم که چا سره راکړل ښه پخه که چا سره رانکړل بیا دغه شانته کور ته لاړ شم تا دې هلک ته ویلي دي راله دغه پکوړې مکوړې راکړې په هغې ټیم تېر کړو هغه څه روجې تاسو اوړه راکړل په هغې باندې ټیم تېر شو اوس کله وي او کله ني ناره باندې روجه نیسو مې په ناره نیولې ده شوګر مې داسې مې بدل نه کېږي زویه چې څه وکړم ډېره مجبوره یم اوس دا خو چې تري نو به بیا هېڅ هم نه بیا هېڅ هم نه زه ناجوړه یم زویه دغه شان دی بیا کار له لاړه شم د خانانو لوریانې مې مدرسې ته ځي مدرسه کې سبق وایي اوس هغه یو وی افغان ماما راله چېرته مشین واخیستو نو زه ځانه به 2-3 روپۍ مزدوري کومه کور کې او مدرسه کې سبقونه انشاءالله خو داسې خدای والا کس دا ویډیو ګوري چې د الله ګرانو کتونکو روجه په خولې د دې زنانو عمره حقداره یعنې 7 جینکې دي په 7 کې 3 معذوره دي 2 د سره د پاسېدو نه دي 4 مدرسې ته ځي دا ولا خیر وغواړي خو پیدا کړه نو کور ته یوسي وخوري خو نه وي نو هېڅ هم نشته زه دې مور ته سلام پیش کوم خو دا مور تاسو چېرته په بازار کې وینئ نو دا ما پریکټیکلي ما د دې کور هم لیدلی دي او د دې بچی چې کوم دی نه هم ما لیدلي ما پې ویډیوګانې کړي دي دا ډېره ضرورتمنده ده څو پورې چې زمونږ کار دی نو موږ خپل وس مطابق کار کو لګیا یو خو ضرور ورسره کومک مرستو کې مورې دغه ځان سره اوړه واخله او هغه دوکاندار ته ما ویلي دي چې دله پکوړۍ ورکوه نو ښه ده پکوړۍ چې کوم دی نو هغه ورته روزانه میلاویږي هغه دوکاندار هم ډېره مننه خوشحاله کتونکو دا زنانه 10 منټه روجه ماتي ته پاتې دي خو په دې 10 منټه مخکې دا دلته کې راله چونکې په دې باندې په لار کې بانګ وي دا د 400 د هغه شابړې پړانګو ده که نه څو کالونه دلته کې راځي زما دا اتم کال دی جي نو دې ټیم ته وګوره ډېر نه بس ډېر ناوخته دی جي خو زه دا پردی منیاري خرڅوم یا ماته 300 روپۍ ورځ پاتې شي یا 400 روپۍ ورځ پاتې شي زما فیس ګزاره نه خپل محنت کې خپل محنت کومه څو بچي دي زما 5 بچي دي 4 جینکې دي یو هلک دی خو هلک ډېر وړوکي دی تو 9 کالو دی هغه خو تاسو له ما راوسې ما هغه باندې به زه سبق ووایم هغه باندې هغه ماشوم باندې سبق هم زه نشم ویلی یو کار هم زه نشم کولی زما ډېره مجبوري ده چې موبایل نمبر در سره شته موبایل نمبر را سره نشته جي او دا زه پردی منیاري خرڅوم ما سره به د دې خلکو ډېر دغه چې ما سره مدد وکړي چې زه دا منیاري خپله کړم چې زه خپله شکرې ځان دغه کړم زما بچو ته به رزق په مړه میلاوي کوم ځای کې وګرځېدې زه هرچند ته تلم جي تا وی چې هغه لم لږ لاړ شم ما وی چې زه هغه لم لاړ شم اوس په دې ځای داسې راکوشم توزکي نه راکوشم دې خوا رالم الف خان شیرپو فاونډیشن تا سره څه کړي ما زما بچو له جامې راکوي پیزار راکوي ما سره مړ نه علم خان شیرپو کړې ده په دې روژه کې دویم ځل دی دا مې دویم ځل دی جي یو ځل مې غوړي وړي دي خو هغه غوړي ما کره خلاص شي زما لور ویګا جړل دي مونږ کره غوړي خلاص شي ما خیر زه به سبا چند ته کار لازم زه به علم خان له ورشم ما له به غوړي راکړي غوړي ډېر ګران دي بس نه شو اخیستی جینو ګرانو کتونکو الف خان شیرپو فاونډیشن د خلکو په یو امید باندې راځي دې منیاري خرڅه کړې ده خو د سار نه د دې په ذهن کې به الف خان شیرپو تاوېده را تاوېده 10 منټه ځان ته پاتې چې په دې ټایم باندې دلته کې راله دا خو زما طرف نه به هغه ماشومان له دا میکروني اوسي او دا د ټیلپي د طرف نه چې کوم دی نو دا ارسواله ښه او دې کې لوښي هم دي ښه ښکلي لوښي هم دي پکې ښه او ورسره چې کوم دی نوره وچې سودا ده نو خدای دې پار امید او پار دغه باس کوي چې څوک تا سره بد کوي نو خدای دې هغوی سره بد کړي تاسو مونږ غریبانانو سره ډېر ښه کوئ مونږ په دې روژه کې ستاسو خروس کوو تاسو زموږ دپاره منډه تړله وهئ دا اتم کال د ما لار څه راکوئ ټولې دنیا له یې ورکوئ یوازې ما له نه ټولو خلکو له یې ورکوئ هرې کونډې سره تاسو منډه وهئ بس کتونکو دا کونډه را سره سپانسر کې د دې دغه 15 بچي دي یو وړوکی هلکی دی دا منیاري خرڅي دا ګوډی ګوتی ورسرې دی دا منیاري ده خپل محنت کوي بې ځایه وخت نه تېروي خو بیا خو هم په دې کې خېټه ساتل په دې ګرانه کې ډېره ګرانه ده اوس تاسو مرستې را سره وي دې ته وګورئ دې خلکو
سره ښېګړې وکړئ په خپله راشئ کورونو ته مله بوځم دا دلته کې راځي هفته پس راځي 10 ورځې پس راځي تپوس کوي بچو له دا کپړې غواړي اختر را روان دی نو خو د اختر له څوک د سره کپړو یا د پیزار په شکل کې کولی شي نو دا هم ډېره